चेयरमैन साहब नसीब खान, प्रोफेसर इकबाल साहब साबिका चेयरमैन साहब मलाकंड बोर्ड, प्रोफेसर डॉक्टर इफ्तार अहमद साहब डीन यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड, प्रोफेसर गुलाम जान साहब सेक्रेटरी मलाकंड बोर्ड और ढेर ज़्यादा मुअज़्ज़ज़ो असातिज़ा किरामो, कदरमंदो, शमलोरो, वालिदैन साहिबैनो और स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। यकीनन ज़ान बख्तवर गणम چې د یو داسې عظیم ټولنې مخې ته زه ولاړ یم او خبرې کوم، دا د علم او د علمیت خبرې دي. دا د دې په مخ باندې دنیا ودانه ده. ما خو تر اوسه پورې ویل د بورډ خو په خصوصي شکریا درکوم چې شفافیت یې راوستی دی، خو د دې نورو خلکو یو ټراینګل دی: اساتذه، والدین او سټوډنټ. د دې ټولو چې د یو بل سره هغه ربط نه او هر یو خپل بهاف باندې کوشش نه کوي، نو دا مسله هغه شانې انجام ته نه رسي. زه خو به دا وایم چې اساتذه خو الله سبحانه وتعالی یو داسې مخلوق پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا ته راته نو هغه ته دا نه ویل چې تا موږ پیغام دغه جوړو، چېرته ولي دې جوړو، یا چېرته بادشاه جوړو، یا ګورنر جوړو، یا بل څه جوړو. هغه ته یې ویل موږ تا معلم جوړو دنیا ته. نو د استاد خو ډېر عظیم وکړه، ډېر ټول مقام دی د استاد ته. بلکې زه به دا ووایم چې موږ نن یورپ ممالکو کې چې موږ مسلمانان تذکیرات ته وایو، خو هلته هم چې استاد یو ځل په څه معمولي مسله کې کورټ ته لاړ، نو هلته چې هغه خپل تعارف وکړو، نو چې جج ورته ویل ته ډیوټي دا ستا بیماري څه ده؟ هغه ویل زه ټیچر یم. نو ټول کورټ او جج ورته پاڅېدل، ویل چې ټیچر او کورټ ته، ولې چې دا هر څه خو د دې استاد د لاسه نه. نن که زه به دې سټیج ته ولاړ یم، که زما اساتذه وو په ما باندې محنت نه وی کړی، کېدای شي چې زه دې ځای ته نه وی رارسېدلی. نن که په سټیج تاسو په لوړو کرسو څوک وینئ، دا به د دغه اساتذو د لاسو نه دې ځایونو ته رسېدلي. نن که تاسو وینئ چې په دنیا کې خلک څو ټنه اوسپنې په هوا کې ګرځوي، همد دغه اساتذو د لاسه نه دغه خلک دې ځایونو ته رسېدلي. نن که تاسو څومره چې په دنیا کې ترقي ګورئ، دا د اساتذو مرهونې محنت دی. دا د دغه اساتذو زموږ دا خلک پالش کړي نه وی. اوس دلته دا دوه ماشومان چې راغلل، دین صاحب خبره کوله، ډېر ماشومان وو، خو د هغو تربیت شوی، هغو دومره په ښایسته انداز باندې هغه نظم پیش کړو، نام پیش کړو. یقینا چې د هر چا زړه غوښتل چې بار بار یې واوري. دا د دغه ماشومانو کمال هم وو، خو د دغه د والدینو کمال و، د دغه د استادانو کمال و چې هغو ته یې داسې تربیت ورکړه چې نن یې د دې سټیج جوګه جوړ کړه چې دومره ماشومان او دلته دومره ښه پرفارمنس. نو یقینا د اساتذو مشکور یم چې هغه پخواني د هغې زمانې خبرې ختمې شوي دي. اوس نوی دور دی، د دنیا څخه ټکنالوژي مقابلې دي. پخوانه زمانه کې د شمشیرزنۍ دور و، خلکو به په توره باندې دغه کوو، نو پښتون او ترک دا پکې ډېر زیات بړني او بریالي وو، ولې چې د تورې جنګ و، د بټ زور و. خو نن سبا د ټکنالوژي دور دی او د ټکنالوژي په میدان کې چې څومره خلک مخکې تللي دي، موږ که د هغې سره ځان قدم په قدم یو شان نه کړو، نو په دې دنیا کې ژوند تېرول نن ګران شوي دي. زه د خپلو اساتذو ته دا کار کوم او ډاډګیرنې کوم چې تاسو چې په کوم محنت روان یې، چې نن موږ یو ستاسو د ملاکنډ بورډ کریم راوستي دي، تاسو چې دا پښې پوزیشن یې اخیستی دي، نو د دې نه پته دا لګي چې یاره دا سپیشل تاسو دې ته زیات توجه نه ورکړي، خو دې هلکانو محنت کړی دی، تاسو د دې سره همدغه شانې محنت کړی چې کوم په کلاس کې پیل شوي دي، هغې ته تاسو دغه سبق ښودی دی. خو چا محنت کړی دی، هغو بره تللي دي، نن دې مقام ته راغلی چې چا محنت نه دی کړی. نو د اساتذو پکې پته لګي چې یاره که دوی محنت نه وی کړی، په بورډ کې به د دې سټوډنټانو پوزیشن نه رسېدی. خو زه د والدینو ډېر زیات مشکور په دې یم چې د والدینو 12 کې چې کوم ماشومان سبق وایي، دا د کور کارونه کولی شي په پخواني رسم و رواج مطابق. دا دلته چې د پنچري په دوکان کې کښېنئ، او که د مکینک په دوکان کې کښېنئ، او که دوکانداري کې کوي، نو ډېرې د کور هغه خرچه خلکو لګوي. خو زه د دې
خپل مقام د دې خپل وطن د دې خپل ملت په دې مشرانو په دې والدینو باندې فخر کوم ویاړم چې زه په دې قوم کې پیدا یم چې دوی په سعودي کې شګې وړي سختې تېرۍ مزدوریانې کوي بلاک وړي ګرمي ګرمي پې تېرېږي خو هغه پیسې راوړي او د خپلو بچیانو په تعلیم باندې لګوي زه سلام کوم داسې والدینو ته دغه والدینو زمونږ هغه نسل چې مونږ د څه وخت کې د یو نوابۍ په دور کې وو چې دلته تعلیم جرم وو په هغه دور نه مونږ وروسته پاتې شوي خلک وو خو نن د دې والدینو هغه محنت چې هغه د حد نه زیات محنت او د اساتذو محنت نن مونږ دې مقام ته راورسولو چې په ټول پاکستان کې پښتونخوا پټاپ ته د تعلیمي لحاظ باندې او په ټوله پښتونخوا کې ملاک پټاپ ته زه دغه ماشومانو ته مبارکي ورکوم چې تاسو نن چې ستاسو په سرونو کومه شمله ده کومه څېره ده دا ستاسو د محنت او د کاوشونو نتیجه ده زه تاسو ته دا وایم چې یاره هېڅوک هم په دې دنیا کې داسې نشته چې هغه یو کار نشي کولی انګریزان لګیا دي امپاسیبل ټکې د ډکشنریانو ډوباسي امپاسیبل او څه شی نشته هر شی ممکن دی او هر کار ممکن دی لږ محنت غواړي زه تاسو ته مبارکبادي درکوم د زړه د تله ستاسو ته ستاسو اساتذو ته ستاسو والدینو ته ټولو ته د زړه د تله مبارکي ورکوم چې نن تاسو په دې حال کې ناستئ ستاسو پلاران او ستاسو اساتذه هغوی د فخر په سرونه اوچت دي نو زه تاسو ته مبارکي درکوم بیا دا ووایم چې دا څومره ساینسدانان چې دنیا ته راغلي دي نه د دوی لاسونه څلورو نه سرونه دوه نه بل څه ټول همدغه شانې سیم زموږ په شانې انسانانو هغوی محنت کړی او دا به درته ووایم چې نن چې نوره دنیا مغربي دنیا کوم حد ته رسېدلې ده دا حق زموږ و چې مونږ رسېدلي وی ولې چې اولني ساینسدانان که تاسو خوارزمي وګورئ که ابن بطوطه وګورئ که ابن سینا وګورئ که داسې ډېر به درته زه ساینسدانان چې حسابوم دا ټول مسلمانان ساینسدانان تېر شوي دي هغو خلکو محنت کړی په دنیا کې نن هماغه څو صدیانې بعد مونږ راغونکو نه ویو مونږ کې زموږ په دې سټوډنټانو کې د دې دنیا د دې پاکستان نه د ملاکړ نه د ټولې دنیا ټاپران شته د ټولې دنیا ساینسدانان پکې شته د ټولې دنیا پوهان پکې شته لږ محنت غواړي چې تاسو لږ محنت وکړئ زه چل کلونه محنت وکړئ زه تاسو ته د وس نه لیکل درکوم چې د محنت نه شاته هر هغه کامیابي ده څوک چې کومه کامیابي غواړي محنت لږ په دغه کې شرط دی نو زه ستاسو کوم کسان کوم سټوډنټان کوم زموږ بچیان چې هغه پاتې شوي دي هغوی ته زه ورسره ځای ورکوم چې ګوره دا د ژوند ستاسو اخري کال نه و چې دا اخري کال و تاسو مایوسۍ ته ځئ تاسو چې څومره یو څوک تېز جنګ لګوي هغه ورته لږ وروستو کېږي هغه بیا د هغې نه تېز جنګ لګولی شي تاسو د تېر شوي کال د دغې سبق چې کوم یاد کړی دی د نوي کال ورسره د هغې نه زیات محنت وکړئ زه تاسو ته د اوس نه یک امتحاني درکوم چې راتلونکي کال ټاپران به هماغه کسان یې څوک چې پاتې شوي دي چې محنت وکړو نو زما زه د دې خپل یو څو الفاظو ستاسو سره د خپلې مینې شریکولو لپاره راغلی یم د ډېر معذرت نه وروستو چې زه لیټ شوم په چونکې روډ بند و موټروی ته کار اورېدلی هغه بند کړو موږ بیا بېرته لاړو په میدان باندې دا ټول سړکونه او ګاډي په دغه طرف روان کنه زما قانون دا دی زما خپل ځان باندې لاګو کړی دا دی چې زما 10 بجې 10 بجې او 11 بجې مې 11 بجې نه چې په پاوبان دي 11 به راتلم پاوبان دي 11 نوم پاوبان دي 11 دی د 11 نوم 11 دی خو چونکې زه د حالاتو د مجبورۍ د وجې نه لیټ شوی هغې ستاسو د سټیج او د ټولو والدینو د اساتذو د سټوډنټانو ټولو معذرت خوایم خو دلته مجبورۍ ته او ستاسو د یو څو خبرو شریکولو لپاره او ستاسو سره د ځای لپاره راغلی یم انشاءالله چې په حکومتي توګه باندې د دې سټوډنټانو د حوصله ځای لپاره کوم څه پکاري زه به د چرمین صاحب څخه خبره وکړم انشاءالله زه به په دې باندې د سیف صاحب څخه خبره وکړم د دوی به موږ په خصوصي توګه په خاص طور باندې د ملاکنډ بورډ د ټاپرانو انشاءالله وزیر اعلی صاحب موږ پوښتنه وکړو چې دوی ته خصوصي چې څومره د ملاکنډ بورډ یا د ملاکنډ د ریجن د سکولونو د اساتذو د دوی څه مسله دي د ملاکنډ یونیورسټي چې زه پکې موجود یم چې د دې څه مسلې دي انشاءالله زما دروازې 24 ګنټې تاسو ته کولاو دي چې څه قسم خدمت دي زه به ستاسو د سپایي په حیث باندې ستاسو ډېره مننه